زمونږ د وسه نه وه د هغې نه مونږ ځان ساتو دغه شی شوي دي زما د سپي صاحب نه دا سوال دی چې ډېرې دا تپوس وکړي که دا سړی مخلوق و که ده سره مخلوقان و که ده چرس خرڅول که دا بل څه د منشیات خرڅول نو ټیک ته په ده دونه چاپه او چاپه چې ځي نو په هغې به ځان سره د علاقې ممبر د علاقې یو مشر رالي نو هغه به ورځي او په کور دې ډایرکټ په کور ورغلي او په کور کې دننه یو یې ورځوي ویشتې دی یو یې راپلا ویشتې بیا هغې د خپل دغه نه چې ډزې کړي نو په دننه ځای کې یې پولیس ویشتې زما دغه سوال دی چې د دې سړي سوال وکړي چې دې څه تکلیف وکړي د سره مخلوقانو یا نو شو نو ټیک ته بلکل نو هلک ته پېښ ته چې څه قانون دی هغه کوو موږ غوندې غیر قانوني کار کوو ټیک شو بابا ستاسو سوال ریپیو صاحب خبره وکړه دلته کې زموږ شاه مسلم کاکا دا سوال اوچت کړه د حشا د دغه چې وایي هغه په کور باندې نو زه خو دا یو خبره په دې باندې زما خیال دا ټول ملګري دغه چې نو متفق دي په پولیس باندې ډز کول خو نه زموږ دغه دی ځکه چې هغه خو نو کوي څوک تشدد پکې کوي څه داسې غټ وایرس به کړي څه غټې معاملې به وي نو ظاهر شه تصادف چې هغه په پولیس باندې ډز کوو او هغه تېرې نو هغه څه جواز نو چونکې هغه د ټولو ته پته لګي چې هغه یو کور کې د هغه یو خپله مسله وه او د هغې مسلې د وجې نه هغه مجبور و چې هغه به وسله خامخا ساتله خو دلته دی چې کوم پولیس راغلی دی نو هغه په سپیډ ګاډي کې راغلی دی یعنې د پولیس په ګاډي کې نه دی راغلی بله دا ظاهر شاه چې کوم دی کې برآمد شوي دي نو ستاسو دي پولیس د هغه پخپله بیان ورکړی دی چې ما ته د دغه وخته پورې دا علم نه و چې بهی دا پولیس دی ځکه که پولیس و نو هغه دغه کړی به سرنډر کړی به او مطلب دی خپله وسله به یې حواله کړې وه خو هغه دغه وخته پورې ویني چې دا زما دښمن دی او دښمن زما په کور راغی او زمونږ په علاقو کې پولیس ته چونکې زیاته پته لګي چې په دې کې زیات دا کوم د دښمنۍ معاملې چې کېږي نو دا د پولیس په وړتۍ کې زیات توفیر وي نو دغه شان یاره مونږ ته هم وي چې دوی د پولیس په وړتۍ کې خو دا ناخواسته یو سړی زما چېرې نو په کور راننوته بلکې ډي پي او صاحب ته پخپله په مقام ولاړ دي پخپله په هغه کور کې دننه جوړ لیدل چې ټول ډیډ باډي چې کوم وو یا چې کوم شهدا وو یا زموږ دپاره خو ټول شهدا دي ځکه چې دا یو دغه خبره وه یو انسیډنټل معامله وه او دغه وه ټول معصوم دغه جانونه خو یو معامله وه جوړه شوله نو په سپین ګاډي کې راته پکار دی چې پولیس راځي چې په یو خپل سرکاري ګاډي کې راځي چې د هغې نشاندهي وکېږي چې بهی د دغه او د ګاډي دلته یې زه مندوب کړم زما په دویمه ورځ ده دا ډېره ښه خبره ده چې د چارزدې د خلکو سره مخامخ چونکې دونه خلک دفتر ته راتګ ممکن نه وي خو دا یو ډېره ښه موقع وي چې د خلکو سره ډایرکټ یو کنیکشن جوړ شي زه ټولو ته هرکلی وایم او ډېره مننه چا چې نیک خواهشاتو اظهار وکړو زه به شروع د دې نه وکړم خبره به ډېره نه اوږدوم د بابا جواب هم ورکوم خو د اول د دې نه زه د خپلې ذمهوارو یو بریف غوندې هغه به کومه تفصیل به ورکوم چې پولیس بنیادي فرض چې دی د خلکو د جان و مال د عزت د آبرو حفاظت کول دي دا شی په قانون کې لیکل شوی دی او دا ورته چې مونږ اچوو دا د دې دپاره اچوو چې مونږ د خلکو د جان و مال او د عزت او د آبرو حفاظت په هر لیول په هر قیمت وکړی شو واقعي ډېره افسوسناکه واقعه ده نه خو مونږ دې ته د دهشتګردۍ رنګ ورکړی دی نه د میلیټنسي رنګ ورکړی دی حالات چونکې ستاسو په مخامخ دي په چارسده کې په وروستو کالو کې د ترهګرۍ او دهشتګردۍ ډېرې غټې واقعې او وقوعې شوي دي یو شپه مخکې په همدې هدیره کې زما د چارج اخیستو نه لږ ټایم مخکې یا پس ما ته کنفرم پته نشته خو یو کس یې شوکولی مو موبایلونه یې پرې اخیستي وو او روپۍ یې پرې اخیستې وې دا صحافي برادرۍ ته د دې شي پته هم ده د پولیس کار همیشه هم دا وي په انګریزي کې ورته وایي ډبل ایکسپورټ یعنی دې کې همیشه کولیټرل ډیمیج کېږي زه پرون هم ما یو ملګري سره خبره کوله زه ما خپل ځاني دا ایمان هم دی او دا مې طریقه چې څونه نوکري مې کړې ده دا طریقه مې هم ده
چې د دروغو به زه انشاءالله العزیز کله هم سهاره نه علم او دا د چارسدې ټول مشران ناست دي درانه مشران ناست دي ټول ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم ناست دی چې زه به که پولیس زما ډپارټمنټ زما نه والا تر لاندې د کانسټیبله پورې که څوک په غلطۍ دي هغه ته به انشاءالله العزیز سزا ملاویږي زه اول ځان الله ته هغه کې ودرومه مرګ هم شته دی الله ته به جواب هم ورکوو او بیا زه تاسو ته ځان جواب دی ګڼم پوسټینګ هم کېږي ټرانسفر هم کېږي سزاګانې هم ملاویږي هر څه کېږي خو د ټولو نه غټه یاره زما په زړه کې انشاءالله العزیز همیشه د الله ده او وي به زه نه د انسان نه یریږم نه د خپل افسرانو ته هم زه دروغ وایم تاسو ته هم دروغ وایم الله پاک ته دروغ نشم ویلی دا زما عقیده ده د بابا په جواب کې واقعه داسې شوې وه هماغه شانتې مونږ په اف آی آر کې یو ذره برابر پکې رد و بدل نه دی کړی چې څه حقیقت و هغه به حقیقت وي ایس ایچ او صاحب د پولیو په ډیوټۍ و روانو دوه وسله ولیدو دا د پولیس فرض دی چې مشکوک خلک وویني د اصلي سره هغوی پسې به ځي په هغې به لاس اچوي دا موږ ته قانون اختیار راکړی دی په هغې خپل ډیوټۍ په ورکولو کې ایس ایچ او صاحب سره کراس فایر هم شو ایس ایچ او صاحب په موقع شهید شو ورسره دوه کانسټیبلان چې وو هغه زخمی شو یو دواړه اول چرسدې هسپتال ته راوړو بیا یو ریفر کړو دواړه ریفر کړو پېښور ته هلته شاه حسین کانسټیبل هم شهید شو بیا موږ سرچ اپریشن وکړو او په دې کې بیا دوباره کراس فایر وشو موږ د هغه نه اسلام برآمد کړې ده قانون کې دا لیکل شوي دي دوی ویلو چې په سیلف ډیفنس کې پولیس خو چاپې ته ځي پولیس به په خلکو لاس هم اچوي د دې هر یو شي یو طریقه ده پولیس اوس چې تاسو په وردۍ کې یو کس ولې نو دا جرم نه دی دا خو ګوره سټیټ ته د هغې ډېرې طریقې دي پولیس که د چا سره زیاتې وکړي د هغې فورم یې شته دی هغه ما ته راتلی شي ډي ایس پي ته تلی شي ایس ایچ او ته تلی شي ویشتل کټ تعین اجازت نشته دی دا غیر قانوني دی دا سټیټ ریډ چیلنج کول دی د بابا دوباره زه دا جواب ورکوم او دا تسلیم ورکوم چې دا وشوې ده زما دوه ځوانان پکې شهیدان شوي دي ستاسو د طرف نه پکې یو کس ویشتل شوی دی د هغه مو کریمینل ریکارډ هم چیک کوو او د دې به زه پراپر انویسټیګیشن کوم ما شروع کې درته وویل که د پولیس غلطي وي زما نه واخله تر کانسټیبله پورې زه اول ځان الله ته جوابدی ګڼم او بیا تاسو خلکو ته زه به خپله هم د دروغو سهاره نه علم چې د پولیس غلطي وي پولیس به زه ګرمومه چې ستاسو غلطي وي نو قانوني کاروایي به کېږي په دواړه طرف زه دوی ته تسلي ورکوم خو چونکې پولیس به ریډ هم کوي پولیس به خلک هم نیسي پولیس به کورونو ته هم ځي پولیس به مشکوک خلکو طرف ته هم ځي د دې دا مطلب نه چې پولیس باندې به فایرینګ کېږي او پولیس والا به وژني دا خو ستاسو سټیټ ریډ چیلنج کوئ په دې باندې هېڅ کمپرومایز هم نشته د سټیټ ریډ قایمېدو دپاره به مونږ هر حده پورې ځو په دې کې پولیس مخکې هم قربانیانې ده دونه قربانیانو نه پس په 400 کې امن راغلی دی تاسو دا سوچ هم وکړئ پولیس ډېرې قربانیانې ورکړي د آی جي نه واخله تر کانسټیبله پورې ډېر خلک شهیدان شوي دي دا معمولي خبره نه ده دا توک ماته هم دی چې ما جنازه و چې ټوله ماته اندازه ده چې څونه توک دی د دې او څونه غم دی د غم واړه ماشومان پولیس باندې د فایرینګ هېڅ قسم اجازت نشته دی دا د سټیټ هغه دی هغه به یې نیسي که زیاتې ورسره کېږي ماته دی راځي डी एस पी एल साहेबान नास्ती एस एच ओगान नास्ती एस पी एल नास्ती आई जी नास्ते डी आई जी नास्ते هغه درنه خو پولیس باندې د فایرینګ اجازت نشته پولیس خلک نیسي تړنو ته بوزي اف آی آرونه کېږي تفتیش کېږي اف آی آر یا چاپه حرف اخر خو نه دی که نه د دې خو ډېرې لارې دي